دا چا تپوس کړی دی چې یو سړي د پاره سونه اچول څنګه دي او د سونې ګړۍ استعمالول څنګه دي او د تبعزام ملاویږي او کنه. سونه چې کوم د سړي د پاره استعمالول حرام دي. سونه سړي د پاره استعمالول حرام دي. نه ګړۍ استعمالوي شي چې مکمل د سونې نه جوړوي، نه ګوتمه استعمالولی شي، نه بنګړي استعمالولی شي، نه بل سیس. د ښځې لپاره سونه استعمالول حلال او جایز دي. البته که ګړۍ داسې وي چې هغې کې سونه لګېدلې وي، که سونه چې کوم دی په دې زنځیر د پاسه هسې چړاو شوي وي، اصل زنځیر د اوسپنې نه وي، باقي اوبې وله د سونې ورکړي، دا خیر دی، جایز دی. یو که سونې پرزیب کې لګېدلې وي دغه ګړۍ استعمالول هم جایز دي. او که چېرته ډالې چې کوم دی مکمل د سونې نه نو دغه استعمالول بیا مکروه دي. چا کړی دی چې د مقبرې قبرستان ونې بوټي ګیا وغیره استعمال کې راوستل څه حکم دی؟ مقبره چې کوم دی دا وقف ده، د هغې بوټي هم وقف دي، د هغې ګیا هم وقف ده. دا نشي نه یې ریبلی شي، نه بوټي استعمالولی شي، نه یې ګیا استعمالولی شي. دا وقف دی ښه او نه به کې څاروي سره او چې چېرته ونې پکې وي او ضایع کېدلو خطرې کټ پې کې خرڅ پې کې او دغه پیسې به په مقبرې پې استعمال کړي. دا چا تپوس څه وجه ده؟ کله کله مې زړه کې سخت غم وي، غمجن او د غم څه اثرات نه وي، دا وجه د ګناهونو. کله کله یو سړی په ګناه کې مبتلا خو ځان ته خبر دی، ځان ته ښه نیک ښکاري، خو په حقیقت کې څه کې مبتلا ګناه کې، یا بد نظري کوي، یا بدنیتي کوي، یا حسد کوي، یا عبادت کې کوتاهي کوي، یا منځ کې کوتاهي کوي، یا اودس کې کوتاهي کوي، یا بل یو ګناه کې مبتلا او د ځان خو یا تکبر پکې نو ګناهونو سره غم راځي او لا حول ولا قوه وایه دې سره غم ختم. ما زړه ته او ذهن ته عجیبه عجیبه سوچونه راځي او زړه مې هر وخت خفه وي. د دې د دفع کول لپاره یې وظیفه وښایه، سوچونو دپاره، غمونو دپاره لا حول ولا قوه ورځ کې کم از کم 100 پرې مه وایه. حدیث شریف راځي چې لا حول ولا قوه وظیفه ده د 100 یو کم 100 بیماریانو چې هغې کې یا ادنا بیماري ټینشن ده. تصویر باره کې څه حکم دی؟ تصویر لعن الله المصور والمصور له. حدیث شریف راځي چې تصویر جوړونکې او تصویر چې چا دپاره جوړ کړی شو په ده باندې لعنت دی. نو تصویر حرام دی، مګر فقهاو لیکلي چې ضرورت په وجه بعضې تصاویر گنجائش پکې شته دی، حلال ته نه شي چې الله پاک دې په دې باندې پکړه ونیسي، مثلا شناختي کارت دپاره، پاسپورټ دپاره، یا بل یو داسې ضرورت چې بغیر د تصویره تا ته هغې کې اجازت نه وي. باقي موبایل تصویر، د موبایل تصویر کې اختلاف دی. بعض علما دا هم په حکم د تصویر کې ګرځولی او بعض علما وایي تش په موبایل کیمرې سره تصویر ایستل دا هغه تصویر کې نه دی. البته تصویر کې راځي چې د کیمرې نه به تصویر کې جوړ کړي.